मुझको ख्वाब भी اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو نننۍ زمونږ ګیدرینګ چې دی د ممبر صوبایي اسمبلی عزیز الله ګران خان سره دی د پی کې 4 ایم پی ای د دې نه مخکې په 2013 کې د پی کې 81 ایم پی ای چونکې د سره زمونږ یو تعلق دی یو رشته د ورسره او دی چې چونکې زموږ د حلقې ایم پی ای پاتې دی په 2013 کې نو د بریکوټ پریس کلب د 2021 چې کومه کابینه تشکیل شوې وه د هغې په اعزاز کې دا یو لوی ګیدرینګ چې دی هغه کړی دی او د تحریک انصاف چې کوم د دوی اکټیویټیز دي نو دوی دا غواړي چې یاره د میډیا ریلیشن او زمونږ کوم د میډیا سره تعلق دی دا بحال دی. د عزیزالله ګران په هغه شخصیتو کې راځي چې دا چونکې د عمران خان کله د شورونه تحریک انصاف بنیاد ایښودو نو د ضرور علي خان او عزیزالله ګران خان چې دي نو د دغه تحریک انصاف بنیادي چې دی کارکنان دي او د عمران خان سره عمران خان به همیشه د عزیزالله ګران خان کور خپل دویم کور ګڼو. دلته به راتلو ویزټونه به یې کول د پارټۍ چې کوم د دوی منشورو هغې له به یې لایعمل جوړوو کله چې به د اهم د اسلام آباد کوم اکټیویټیز کېدل نو په هغې کې به علي خان او عزیزالله ګران چې دی شریک وو. عزیزالله ګران خان ته دا اعزاز حاصل دی چې د پاکستان تحریک انصاف د پوره ملک کې یو ناظم چې دی هغه الیکشن ګټلی نو هغه عزیزالله ګران خان و. بیا د ده چې دی نو که مونږ وګورو نو دی په د ده شخصیت د ده چې کوم د ژوند روزمره اکټیویټیز دي نو دی به تاسو په دې بازارونو کې یا د دې سره به سیکیورټي نه ګورئ د ده کوم ژوند چې دی د تحریک انصاف چې کوم مین منشور دی هغه عزیزالله ګران خان فالو کوي. نو د هغه وخت د ناظمۍ تجربه بیا 2 پیرې د ممبر صوبایي اسمبلی تجربه بیا د عزیزالله ګران خان د شمولیتونو په دې ټول باندې به د ده سره چونکې مونږ میډیا ټاک کوو د ده سره به خبرې کوو هغه به دې اورو. عزیزالله ګران خان تاسو درنګ جهان منئ تاسو به ریکورډ پریس کلب لا دا عزت دا اعزاز وبخښو تاسو زمونږ په سکرین یې څه وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې سهیل باچا ستاسو او د ستاسو ټول کابینټ ډېره شکریا ادا کوم چې نن ماله مقرر کړه تاسو او ستاسو د ملاقات د دې نه مخکې زه د خپل پی کې 4 چونکې تاسو زما سره یو ذاتي روري ده ستاسو د بریکوټ کوم چې کابینټ دی د ذاتي روري ده لکه په دې کې د سیاست څه کار نشته نه د علاقې څه کار شته خو د مخکې نه را روانه ده نو زه د خپل پی کې 4 د طرف نه د بریکوټ چې د پریس کلب کوم پوره تنظیم دی دغه خاص کر سهیل باچا صدر صاحب اسدالله سینیئر نائب صدر صاحب او نائب صدر ابرار خان او جنرل سیکرټري عبید فضل صاحب او ډیپټي جنرل سیکرټري اعزاز الحق صاحب فنانس سیکرټري مظفر شاه صاحب ترجمان اقبال خان او پریس اعلی فضل سر پست اعلی فضل مولا صاحب او ایگزیکټیو کمیټي چیرمن ذاکر محمد صاحب د دې ته مبارکباد د خپل طرف او د پی کې 4 د طرف ورکوم او دی زما ته پته چې تاسو څونه تکړه خلک کې په علاقه په ماین خلک کې ښه میسج کوم د هر چا چې راځي هغه تاسو رسوي قوم ته او تاسو بیا شکریا ادا کوم بیا د یو ځل بیا تاسو مبارکباد. ګران خان چونکې ملګري راغلي او د میډیا کار دی چې نن چونکې تاسو د پریس کلب په اعزاز کې یو پرتکلف یو دغه اعزازیه ورکوئ نو سیاسي خبرې چې دی هغه به هم ستاسو نه لږې راوباسو. ستاسو چې کومه حلقه ده چې د دې راسره لږ فکر شریک دی د 2013 تجربه چې وه چونکې بریکوټ ابوها ورسره بلوکلی ورسره بیا دا نور لینک ایریاز ول بیا چې دی نو چونکې ستاسو حلقې پی کې د 2018 چې کوم الیکشن نو پی کې 4 شو نو بیا څنګه تاسو مینج کوو چې دلته د نوي خلکو نه ووټ غوښتل هلته کې هغه ملګري خوشحاله ساتل دا یو څنګه وکړل؟ سهیل باچا صاحب یو خو د ټولو مخکې د 2013 کې ګوره زه یو مثال در کومه چې کله یو ایم پی ای یا ناظمي هغه یو پیره ودرېږي لکه زه ولاړم د 81 نه پی ټی آی عمران خان په ما باندې اعتماد وکړو زما په خاندان اعتماد وکړو چې ما ټکټ راکړو
دا هغه کارکردګۍ په وجه باندې بیا زمونږ په 2018 چې کوم الیکشن وشو نو ما پی کې پور وکړو پردې حلقې له الله کړه چونکې دا زما رور له ډاکټر امجد صاحب لی زما مشر دی منسټر صاحب دی دا حلقې هغه له ورکړه نو په هغه کارکردګۍ زما په کلي کې بیا خاص کر دا وړیګرام یون کونسل دا ډېر نږدې دی نو دې کې موږ په ډېر اکثریت سره ډاکټر صاحب له او مینس سلیم الرحمن صاحب له ډېر روټونه وکړه باقي حال تاسو د پی کې پور کم چې دی نو دا ډېر په غرونو باندې مشتمل دی او زما مقابله به دې کې زه ته هم چې په پوره کې پی کې پاکستان نه شمول خو کې پی کې د ته هم چې به دې کې زموږ مقابله ډېره سخته وه ځکه چې د دې کې مخالف کاندیډیټ ډېر مضبوط و تاسو پېژنئ چې امیر مقام صاحب زموږ محترم دی د هغه تعلق د مسلم لیګ د صوبایي صدر سره دی او هغه د ایم پی ایس سیټ لپاره نه ولاړ هغه دغه دپاره ولاړو د چیف منسټر دپاره ولاړو نو تاسو ولې دا د طارق انصاف د ورکر زمونږ د مشرانو د منډې تړلې په وجه باندې خدای پاک فضل وکړ طارق انصاف له ما له د عمران خان په وجه باندې دا وټونه راکړه کامیاب کړم اصل کې پی کې پور چې دی هغه زیاتره په داسې ځایونو کې دی چې هلته کې یو غرونه دي دغه دي خلکو ته ډېر د تګ راتګ تکلیفونه ول نو هغوی ته د روډونو ضرورت و هسې په دغه حواله راته ووایي چې هلته تاسو په دغه حواله څومره روډ کړی دی هغوی له یو کارونه څومره کړي دي ولې چې هلته خلک ډېر زیات محرومه پاتې شوي ذاکر صاحب ګوره زما علاقه غریزي ده تاسو او د ټول نه ښکلې علاقه هم ده تاسو مرغوزار ته ګورئ ما په 2018 نه پس هغې له تقریبا کم از کم چې نه 40 کروړو ته ورکړي دا زه په دې کې د وزیر اعلی صاحب د خپل وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوم چې دا په کورسونو باندې دا د پونیر بارډر ته علم په تر علم ته برسي او پاکي به وکول راځي او تاسو ته پته چې مرغزار سونه خپل ځای دی بیا دا غنه پس زمونږه جامبیل ګوکن روډ په تیر شي حکومت پرویز خټک صاحب پند را کړو او داغه شکریه پیدا کوم بیا دا غنه پس ملک کم از کم بده علاقه کې په 2018 نه پس کني نو 50 کروڑ په نجات هغه لورکړي مختلف کچرونو د غرو سرون ته موږ ورسېدو هغه وکړلو بیا تاسو بیا د مصر نیو علاقه ده چارباغ د په چارباغ کې میډیکل کالج د خپل وزیر اعلی منظور کړی 30 کروڑ په باغ کې بیا د روډونو لپاره تقریبا 35 کروڑ روپیا غیر پر راکړي دي هغه کې سټنډر شوی دي او سلیګه دي کی او الحمدلله هم دغه وجه د خدای ګواه کوم چې ماته د شمولیتي پروګرامونو ټایم نشته دونه شمولیتي پروګرام دونه خلک دعوتونه راکړي نن د جمعې د دې د الله جګ مونږ ته لګو دي د لپاره صدم درود کې په وخت په الله تعالی ته ودرېږي دا دونه شمولیتونه په تحریک انصاف کې کول د کې صد سي خوبیان دي سوال بچا صاحب اس نشته خو زه ته خبر کوم ماته په اسلام آباد کوم ساډو بیږي په خبر کړه تم ساډو بیږي زه چې اجلاس لاړ شم او واپس راځم په خپل علاقه ګرځم ما خپل یو روټین دی چې سار دا اتنیمو نه نه کېنم او د لسنیمو یو لس پور ناسم بیا وزما په خپل علاقه کې چې ته عدالت تانه دغه حواله باندې خبر ده لکه یقینا چې خلک ملک نن پیدل دي خسړی توي او هغه سړی توي چې زموږ د خلکو دا خاکساری او دا چې زموږ تاسو وینو تاسو په خپل گاډي چلوي او په کاروم دا د طارق انصاف دغه ویډیو چې سکیورټي باندې او هغه صرف تاسو په عمل کوي دویمه خبر دا ده چې د خپل حکومت کې د ننه د اهم خبره چې هغه ما کوله چې د کرپشن خلاف اواز تاسو چې کوم چوت کړی دی په هغې باندې تقریبا مونږ یې نو په دغه حواله راته لکه دغه وکړئ چې یاره تاسو چې دلته کې کم د ادارو کې کم دغه کوی نو په دې حواله باندې په بل ځای کې مونږ دا اواز نه دی اورېدلی یقینا دا هم د اپریشیټ کېدو خبره ده چې یاره په دغه حواله راته ووایه چې څومره خلک تاسو په دې حواله باندې سم کوو ګوره داسې چله چې موږ د معلومې چا وکړو که زموږ ذاتي خپل هېڅ حیثیت نشي صفا ده ته زمونږ چې خلکو وټ راکړې د تبدیلۍ په نوم باندې او کم خان صاحب چې د اواز چوت کړی د کرپشن خلاف په هغه کرپشن کې د کرپشن د ختمېدو په وجه باندې موږ له خلکو وټ راکړی دی که نه که تاسو سوچو که زموږ ذاتي هېڅ حیثیت نشته دا د خان صاحب وټی د طارق انصاف وټی ګوره خان صاحب خپل منسټران نه پرېږدي خپل هغه کسان چې ډېرې منډې تللې هغه هم نه پرېږدي چې کم کرپټ دي دا زما فرض جوړېږي چې په کوم ځای کې څه کېږي بیا په ادارو کې کله زموږ هر څوک چې موږ به اواز مخکې رسوو زما چې څونه اواز رسي او دا زما فرض جوړېږي او زما بل زه تاسو په وساطت سره یم د خپل ځان خبره ته کوم اکثر خلک وایي چې د ګران په پلان کې ځای کې ډاکټران یې نوکران کړي دي هغو نه پیسې واخیستې څوک وایي چې استادان یې نوکران کړي دي پیسې ته واخیستلې او څوک چې کلاس پوهنو زه ستاسو په وساطت سره تاسو زما رونه یې زه ستاسو مخامخ یم او ټول ایجنسیانو ته د پاکستان یم د پاکستان ټول ایجنسیانو ته چې څونه دي او ته او سره تاسو ته مې دا اپیل دی چې زما خلاف وګرځئ که
که د 1 روپۍ چرته یو کلاس 4 ډاکټر خو تاسو ته پته چې ډاکټر او استاد خو کلاس 4 کېږي اکی کلاس 4 تاسو زویم چې دا ما د څه خلکو لک اډونه کور ته وړي ور مرته ټکول ورکړی دی ولا د اوشر زکات په دا کې مخفل پی کې پور چې کم زموږ هغه ته مول چرور تاسو به پیسې بهر نه ورکړي چې د مخه زي ور ورته ټکوي چې کوي سي تاسو کوم قانون چې هغه ور په کور کوي د دې له لوز تاسو په وساتو سم زما خلاف دی ارزه کې 1 روپۍ په نوکری کې د ټیکدارانو په دا کې په کمیشنو کې په یو ځای کې د ښکار شي دما د واده چې زما په اساس استفاده کوم پوښتنه او دما خپل منسټرانو ته اپیل له دما خپل امنیګانو ته اپیل له دما خپل امپیګانو ته اپیل له دما خپل وزیر اعلی ته اپیل او دما خپل عمران خان صاحب ته اپیل له چې زما خلاف ټول جنسان ولګي اسی پروپاګاندا نه پکار او چې ما څه 1 روپۍ په نوکری کې کرپشن کړی په بل څه کې می کړی او زه ما تاسو سره واده چې زما داخ نه جوړ چې بیا یم پی ګران خان پته یو خبره سوال وکړو استاد ولې ام پی ګام صاحبان او وزیران صاحبان دا یو خبر ډیره مشهور دی چې لکه د پی ټی آی نه علاوه د بلې پارټۍ سره دا خیال نه ساتي تاسو پی کې پورت کې شک وایو کنه دا مارو راځي یو خدای چې زمونږ ټول ام پی ګان منیګان منسټرانو دا چا خیال ساتي او ما څه سونه اورېدل خبره زما دا چې تاسو ته ما چې ما سره د شمولیت ټایم نشته چې خلکو له ټایم ورکم نو چې زما هم دغه کوله داخله به ول متاثر کی نه متاثر کیدو داخله چې متاثر کی ما سره کوم پروګرام خدا د مخالف پارټیانو خلک راځي کنه زما د خپل پارټي را سره اعلان شوک نه کوي او زما زه تم چې زمونږ ټول زبل خوش قسمتي د پی کې پایپ تمه ما د پور او د 6 ویم زه د پی کې پور مم پی ام او زه د پی کې 6 مم پی ام زه د پی کې پایپ مم پی ام چې ډاکټر صاحب د دې علاقې ډاکټر صاحب مخ کار کوي منډه تړلوي او منسټر د زمونږ صاحب د محترم دی هغه د پی کې 6 او مم پی د زی مم پی ام ځکه د ما غرور دی او د خلکو سره زما ذاتی دي ټول سره ضروري ده او د قشم د پی کې پاپ چې په حکیم صاحب دی هغه د ما مشر دی د موږ ملکان ډیویژن مشر دی هم د ما ورور دی دا هغه خلکو خپل زوستاس په وساتت سره ويم چې د خدای د پاره د طارق صاحب په هر ځای کې ورکړ د ما غو ته اپیل دي چې د کم ام پی د کم منی د کم منسټر په کم ځای کې جلسه بالکل په ایمانداري ځای کا د پی کې پور ورکړي پی کې پاپ ته او پی کې 6 اعتراض په نه د پکارو ټول په کار دي پور ګران خان یو کال چې نو تاسو په 2013 کې کوم هغه یو کال د عدالت په اډر باندې دغه وي نو دغه وخت کې اوسه محسوس کول چې یاره د صوبایي اسمبلی د سیټو دونه سټرګل شوی دی نو دغه بیا څنګه فیصله دغه دونه لوی ټینشن دغه دونه لوی خفګان ګوره چلو چې پای کې زما اس ټینشن نو جی ګوره خبره کوم پای کې سات کې د ما سره ناجیزه شي ورته په مچ تاسو د ګټ انو په ګټ کې زما یو وټ نو او په ما الزام لګیدل چې د ټوپکو د تماچو په زور باندې زنانه روکا کول چې وټ می د کم جنرالو بیا هغه سپریم کورټ پکې فیصله وکړه هغه د پی ټی آی پاک فیصله وکړه زما پاک فیصله وکړه د علاقې پاک فیصله کړه ټیک بل تاسو خبر نه کوم ان شاء الله زه به د ډاکټر امجد صاحب سره خبره کوم د بیروکوټ د پریس کلب جی چیرې زبرته درخواست کوم چیرې دا د علاقې دي ان شاء الله چې د دې کړ دي البرداری نو وزیر اعلی صاحب په ډاکټر صاحب هم وځي ورته موږ درخواست ول ورکوم چیرې تاسو د دې چې سب البرداری سیم سے بوله راولي ک ډاکټر صاحب په خپل کې ما ورته لپاره دعوت راکړي ان شاء الله د ما یقین دي چې هغه د علاقې مایند